ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی موجود یم په بټخیله کې څنګه چې ماجي صاحب سره خبرې اترې کړې وي او هغه ته مې خبرو کې مې دا ویلو چې دا ګیټ وی ده د دوی د کور نه چې روزي نو باندې د کیوټل هم دی بیا دې خواته خو سوات ته ځي او خو دیر ته ځي او حکمرات ته ځي چېرته هم ځي نو دا د بټخیلې هغه ګیټ وی ده خو حاجي صاحب بیا دا یو خواهش هم ظاهر کړ چې موږ دې هوټل کې کینو دلته کې ګپې شپې هم لګو او دا د باجوړیان هوټل دی نو زه خو څه په دې نه شم ویلی چې ما دې څه خوړلي نه دي چې زه ذایقه درته ووایم چېره دا ذایقه ده خو بهرحال حاجي صاحب چې خوراک کړی دی حاجي صاحب د دوی د خوراک باره کې ته څه وې ماشاءالله د دوی الله دې خوشحاله کړه تعالی مو رضي کوم د ویډیو کول مقرره کړه بسم الله الرحمن الرحیم دا زموږ ملګری دی سوپر سټار باجوړ هوټل دی په بټخیلې دا د اتلو خواته دی ماشاءالله دلته چې کومه کانه پخېږي دا تازه کانه پخېږي مکمل تازه په 15 منټه کې تیارېږي تازه کانه کچا غوښه را غټه غوښه نه را سبزي کچا غوښه چنا لوبیا هر څه دلته ډېر ښکلي کانه پخې تیارېږي ډېر مشهور هوټل دی ډېر ښکلی هوټل دی ډېر مزدار او دا کسان ډېر اخلاقي دي صفایي ډېره بهترین صفایي ده په دې صفایي په وجه زموږ هم راځو چې یاره صفایي ښکلې ده کانه هم ښه مزدار ښکلې کانه مزدار نو څوک په دې طرف په بټخیله باندې ځئ نو د باجوړ سوپر سټار مه هېروئ باجوړ سوپر سټار دا نمبر 1 ته صرف غوښه وي غدور څه به سره پخوي سبزي ورسره موجود نن سبا سبزي چې کومه دا ډېره ضروري ده ښه زما نوم سبزي خان څومره وخت نه کار کوې زما تقریبا 18 کال دی دلته خیر کار بل ته ونه تللی نه پاکستان کې خدای سره راکړي دي او په دې کې په کې راکړي دي 18 کال دی 18 کال د خلک دروغ ما تاوان او ما دا وګو دا ترکارې نه ورګوم په سل په پلیټ ورګوم او خدای به خیر دې ما خام نه ورګي سل په پلیټ او دوه کسه به مړیږي یو هم نه او خدای به کې ستړي ځکه ورګي او څه پخولی شي زه الحمدلله مازغه روز شام مرغي سرکلي غوښه وړه غوښه غټه غوښه بینډۍ دال ساګ لوبیا کیما او چاول برنی چاول قابلی پول او پاکستانی به باجوړی چاول وټه دیګه او بل دا چې سبزي چې کومه ده هغه تازه وي هر قسم شی په ستاره مخې به کټکو پخوي ها کتونکو نن سبا سبزي ملاوېدل چې کوم دا ډېره ګرانه ده حاجي صاحب چې کوم دا سلاډ ډېر زیات خوري دا ځکه زموږ ستانه ځوان دی اورې نو او بل دا د حاجي صاحب د کور مخې ته دی خو هغه ورو ډېره ښکلې خبرې وکړه چې الله پاک یې ماله دې کې راکوي په 100 روپۍ باندې پلیټ ورکومه 2 کسه پې ښه مړېږي او 18 کال د دې روزګار شو او د الله شکر وباسي او ځان نری کوکه د 300 روپۍ مخامخ پیسې راکوي او په لاس کې وته مو بچونه پخه بچونه کینو نه پخه سیوا ده ها د 300 روپۍ د یوړل ها بل دا نه کتونکو چې سبزي چې ملاوېدل دا ډېره زیاته ګرانه ده بل چې په هوټلو کې روټۍ وخورې نو اکثر به بیا په سر دړي دومره غوړي پکې واچي دا هم پکې مخې ته راځي که نه او انشاءالله چې الحمدلله موږ تیل بیل استعمالوو پکوان له بیلي او درګۍ میل والا بیلي درګۍ میل والا څوک یې پیسې نه راکړي درګۍ والا وراچو چې ښې پیسې راکړي نو دا خدا به ورته ویل چې دا درګۍ دله واچوم خو دا چې کومه غواړي هغه ته میلاوېږي او کومر جګې پکې خوري او پکې نه خوري موبایل نمبر دې څه دی 0302 830 54 32 0302 830 54 0348 98 959 اوس هم کډر درکې نو بالکل تابعدار کارت سال سمجھدار او باجي صاحب څه خوري راخوري او زه خو په سال ما کوم خوراک دی او دا دی دا ما خبرو کړم موږ چې 15 کسه شو دي ځان لشي ان شاء الله 15 موږ کراس کوي 15 کراس کوي کراس کوي دا به مری ما جوړه ولا بغي کراس کوي به اګو دې روټل کې ور به خېټه خراب وي بند راځي بازار ته ادم بګي دا دې 15 سره مقابله کولی شي ماشاءالله او د بل هوټل د بل هوټل د کارنې سره 2 نمبري نه خیر زه به امپورټډ دي نه خو چرته بل چې آرډر درکا یاره د دیو دا کارنې خپل مزدار ماشاءالله د بازار کباب هم خدي او دام خدي او بل حاجي صاحب خو دویم د عمران خان سړی دی نو هر څه کې امپورټډ یادی او دا چې د عمران خان ورته بس خخ کاری او بد ورته یو خبرم په نظر نه راځي غو بار خالص الله دې په رقم کې موږ ورله دعا کوو چې جی صاحب باندې الله پاک رقم وکي حال نه کړي کنه دی باندې برخه عمل یو شي چې دې پی ټی آی نه بیلار شي نو کتونکو دا سوپر سټار چې کوم ته یاد ساتي غدل ته ضرور راشي او ان شاء الله الله دې کی چې موږ بیا راشو بیا دې موږ هم خوراک وکړو نه بیا وا زه به هغه شان صفت کوم دا خو د حاجي صاحب د خپلې صفت مې بدلو کو چې حاجي صاحب ته خوړلې ده هغه وایي هغه و چې ډېره دلته پخې نو بیا 15 کسه ما سره مقابله وکړي چې په پخلي د دی وي خوراک زما وي 15 د نورم کینی زه به ترېنه ګټه کوم
نو او دا ډېر کم خالي زه نیلامګر شو وه یا داسې چېرته بل دغه وي او مقابله وي د خوراکه نو راشئ د بټخېلې په دې سر کې د حاجي صاحب تپوس وکړئ پرېږده چې پته مو لګي ارې نو دا خدای پاک داسې معده ورکړې ده چې کرپی یې نو الحمدلله شکر دا هر سړي د دا دغه نشته موږ دې وخورو که نه موږ یو روټۍ چې وخورو بس بیا ماړه یو نشو خوړی نو دا ډېر کم خلکو له الله پاک د خوراک دا توان ورکړی وي او دا چې لګی یې هم دا نه چې سړی د ښه پیسې لي او یار یې دی نو د یارانې حق یې ادا کړه نو اشنا یې دی نو دغه خبره داسې شریکې کړې مننه خوشحاله کتونکو هغه استاد ډېر زورور شو اوس خو یې په خپله هم ذایقه چک کې نو غوښه چې کومه ټول ټال په 10 منټه کې راته کړی ایښودلی و په 10 منټه کې خو د غوښې سره سره چې کوم دی هغه خبره څه ده پته درته تنور ورسره جوخت دی او بس ګرمې ډوډۍ دي نو ضرور راشئ د غریبۍ هوټل دی غورې ښه خو تاسو ته پکې کاره د مالدار هوټل میلاویږي ذایقه چک کا بل اصل خبره دا چې دا حاجي صاحب سره مې اوس خبرې کولې نو دا هوټل مالک چې کوم دی د الله سره تجارت کوي غریب سړی راځي او ګټه دې چې کومه ده نو هلته وباسي هغه هم دلته کې خوري داسې ترسکونه خوږه چې بل دا ده خیر د ما خو لږ مرچکي پکې وخوړه نو هغې لږ داسې دغه کړه وه خو دا خبرې مې کولې هسې حاجي صاحب رانه څه ختم کړي نو تاسو ته مې صرف دا ذایقه چې کومه ده لږه ښودله حاجي صاحب بلکل ټسټي ده نه ډېر زورور شو حاجي صاحب چک کړی ده خو ته هم چک کړې نو ما خو ټسټ کړه موړو ما حاجي صاحب ډېر راته وویل او استاد ډېر زورور شو وي نه وي اوس به یې په خپله چک کړم چې چاته ملامته نه نو په ډېر لږ وخت کې چې کوم دی راله خولې پخلي هم تیار شو او دغه دی خوراک هم کړو نو ضرور راشئ یو پیره ترې وخورئ تاسو چې ملکان ته ځئ که نه پمراټ ته چېرته چکر له ځئ په دې خوله کې سوپر دغه دی 1 نمبر که نه د دارالعلوم سره جوخت دی دارالعلوم سره جوخت دی نو دې ته راتلی شئ ښه مننه سوپر سټار